زیر نوم دی جنرال کونسلر ام سی پور ویلیج 9 سره تعلق ساتم. پرون زمونږ یو ملګري په صدریاب کې بوتلې لګوي د اختر ورځ وه. دې کې یو جواد هلک دی هغه ترې راته و بوتلې به یې تېوړې کله به یې وي غافر الله خان چې کوم دی نو بوتلې غواړي کله به یې یو یادو هغه ورته چې په اخره کې پیسې ورکوم هغه ته شپږ اتلس زره روپۍ جمع شوې. پولیس والا دی چې په وردی کې به راته او دې نه به یې بوتلې وړې زه به دله په اخر ټایم کې پیسې درکړم. دې چې کوم دی نو چې د هغه ملګري ورته پیسې جمع شوې او د پیسې ورته وي د ورته د څه شي پیسې دا خو دلته ته لګې مونږ پرېښې کني دې نه اوځه بار شه نه ورته څنګه زه خو مزدورۍ له راغیم د اختر ورځ ده خلک ځي کون پارک ته ځي یو ځای بل ځای ته ځي زه راغی خپلې مزدوري کوم له 100 روپۍ بوډا مور پلار مې دي هغې له 100 روپۍ ګټم بچي م دي ده ورته چې نه بیا هلته چې دو پسې ډېر دغه کوم چې ما له خپلې پیسې راکړه نو هغه یو دوه درې هلکان ملګري پیدا کړه د جواد هلک پولیس والا او ده پسې راولېږل چې ورشه ده سره به لانجه وکړه. نو د زموږ د پدرشیر ملګري سره لانجه وکړه جګړه یې ورسره وکړه چې جګړه یې ورسره وکړه باقاعده د هغې باوجود یې کمیس لیدلی 400 مشر ډي پي او صاحب ظهور افریدي صاحب ته ډي صاحب ته او نظیر خان ته زه دا ریکویسټ کوم او یو منتظري ورته کوم چې جی زموږ د ملګري سره کم زیاتیات شوي د جواد هلک او د شامیر کم زیاتیات ورسره کړي دي او دی وایه ټکولې دی د بې عزتي یې کړه او د نه یې پیسې اخیستې دي او ښه په دغه یې اخیستې دي په زور او زبردستۍ یې اخیستې بل زما سترګو وړاندې چې زه به ورته چې دا کار داسې نو په خولې به یې پټق و. آیا لکه مثال په طور دا انصاف دی چې مثال په طور یو سړی د خپل دغه دپاره آواز اوچتوي چې یاره ما نه دا شی دا غلطۍ تا پیسې اخیستې نو بس په خولې به یې پټق و. زه ډي پي او صاحب ته جي بار بار وایم ډي صاحب ته وایم چې جي د دې دغه تپوس دې وشي چې دا د جواد هلک زموږ د ملګری والي دی پیسې ته یې اخیستې دي او د ده بې عزتي یې کړې ده نو موږ دې نه بار بار دا مطالبه کوو چې د دې تپوس دې وشي د خپلې د غریب هلک پیسې واپس شي.